اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زما القاری دوست محمد. زما خوږو دوستانو ډیر خلک علما نه کم چې امیان دي ناپوه دي او هغې د استنجا نه خبر نه دي. نو نن تاسو ته د استنجا په بابت کې یو څو خبرې ستاسو مخې تږدم. استنجا دا په څلور قسمه ده. نمبر 1 فرض ده، نمبر 2 واجب ده، نمبر 3 سنت ده، نمبر 4 مستحب ده. استنجا بعض اوقات انسان ته فرض وي، بعض اوقات واجب وي، بعض اوقات سنت وي او بعض اوقات مستحب وي. که یو فرض که یو سړی دی چې د هغه مخکې پخوا زمانه کې به چې کله انسان ته حاجت پیښ شو نو هغې به بهر ته تله، بهر به کېناستېده، یا به د چا ګېډه خرابه شوه نو هغه ګېډې خرابېدو د وجې نه به د لوټې استعمال کولو، نو لحاظه دغه وخت کې د استنجا کول لازمي دي، فرض دي. د ډبلې روپۍ عمره چې زیات ځای ګنده شوی وي نو دا فرض ده، او چې کله د ډبلې روپۍ نه لږ کم وي نو بیا واجب ده، او کله ناکله ګنده شوی هم نه وي انسان په اوبو سره دغه کړي نو دا سنت ده. او مستحب چې تا اودس کړی دی خو تا ته یاد نه دي چې یاره زما اودس مات دی او که مات نه دی، د شک او شوبه کې مستحب طریقه ده. که دې وکړو ثواب به دې وشي او که دې ونه کړه نو ته پې ګناهګار نه یې. چې څنګه استنجا په څلور قسمه ده، داسې اوداسه کې اودس چرندام کې څلور فرض دي. ځکه قرآن پاک کے رب العالمین فرمائی یا ایوہ الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم. اے آغا خلقو چی تاسو ایمان راوڑے دے، تاسو د خوب نه یا تاسو مانځه د پاره تیارې کوئ نو تاسو څه وکئ اودس چرندام وکئ، تاسو خپل لاسونه م ووینځئ، تاسو خپل مخونه م ووینځئ، تاسو د سر څلورمه حصه مسم وکئ، تاسو خپلې خپې هم ووینځئ. اودس کې څلور فرایض کچری پدی کی یو پاتی شي یعنی د سر مسای دا پاتی شي نو اودس نکیږي. اودس چې اونشو نو لحاظه ستا مونځ صحیح نه دی، مونځ د ادا نشو. یو باچا خپلې بیبي ته ویلو چې ته په ما باندې طلاق یې که ستا مونځ یو مونځ هم قبول شوی. علماء کرامو له دا خبره راغله، یو عالم دین ورته وفرمایل چې باچا سلامت چونکې ضرورت دی ستا بیبي به استنجا دننه کوي او چارندام به بهر کوي، چې موږ یې وګورو چې دی دا اودس چارندام څه نمونې سره کوي، څه طریقې سره یې کوي. د باچا بیبي یو پیره چې اودس وکړو د سر دا څلورمه حصه مسه دی پرېښوده، ویل دوباره اودس چرندام وکړه، نو چې دوباره اودس وکړو بیا یې مسه پرېښوده، ویل درېیم کرت اودس وکړه چې بیا یې اودس کولو د سر مسه دا به ترېنه پاتې کېدله. ویل بیبي تاسو چې څومره مونځونه کړي دي همدې طریقې سره دې اودس کړی؟ ویل مولوی صاحب محترم ما چې څومره مونځونه کړي دي ما همدې طریقې سره چرندام کړی دی. هغه مولوی صاحب ورته وایي مبارک شه باچا سلامت، ستا د بیبي اودس نه دی شوی
چې اودس ادا نشو نو مونځ کم ځای نه ادا کیږي. مانځه دپاره شرایط چې دي لومبنی شرط هغه اودس چرندام دی. کچری انسان مانځه دپاره تیاری کوي نو دی به اول اودس چرندام په صحیح معنو کې کوي. کم چې قرآن ښودلی دي کم احادیثو ښودلی دي دی به په صحیح معنو کې اودس کوي. هله به د دې انسان مونځ وي عبادت به الله پاک قبلی. مولوی صاحب ورته وفرمایل چې باچا سلامت مبارک شه ستا د بیبي اودس نه دی شوی نو شرط موجود نشو. اودس شرط دی د مانځه دپاره څنګه چې غایا په مغایه کې داخله ده دقه رنګ د مانځه دپاره شرط چې دی نو اودس دی. نو زما خوږو دوستانو زما دا چینل دی کې به الحمدلله تاسو ته د اوداسه د مانځه فرایض واجبات سنت دا به انشاءالله موږ وقتاً په وقتاً بیانو. برای مهرباني دې چینل له لږه رجوع ورکئ دا وګورئ خپلو بچو ته مو واوروئ چې آیا قاري صاحب څه ویلي دي اودس بابت کې څه ویلي دي مانځه بابت کې څه ویلي دي مونځ د کم وخت نه راغلی دی اذان د کم وخت نه راغلی دی. دا په موږ او تاسو لازم دي چې دا موږ او تاسو زده کړو چې آیا اذان دا به م انشاءالله وقتاً په وقتاً زه تاسو ته بیانوم چونکې اوس وخت ډیر مختصر دی. نو د دې وجې نه نن ما صرف د استنجا خبره او د اودس چرندام خبره ستاسو د وړاندې برابر کړله. کله چې سړی اودس چرندام کوي دام یاد ساتئ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ای زما صحابو کله چې انسان اودس چرندام کوي مانځه له ځان تیاروي او د دغه انسان نه څه ګناه خطا شوي وي یعنې ګناه صغیره شوي وي واړه ګناهونه دا په دې اودس چرندام سره داسې ختمیږي لکه د اوسپنې نه چې زنګ ختم کیږي. لکه رګمال دې راخیستی دی او ته په اوسپنه پسې مږي او هغه زنګ ټول دوړیږي. دارنګې د انسان نه واړه ګناهونه د سترګو ګناه د غوږونو ګناه لاسونو ګناه د خپو ګناه دا په دې اودس سره ګورې ختمیږي. اودس چې کوئ ډېر په طریقه کوئ خو دا م یاد ساتئ بعضې خلک په اودس چرندام کې خبرې د دنیا کوي صرف شهادت کلمه دا لوستل پکار دي او ټوله توجه خپل ځان ته کول پکار دي چې زه به اوس الله ته ودرېږم. په دې خبرو دی الله پاک ماله او تاسو ټولو له د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمین.